स्टूडेंट्स زموږ سره چې کوم نیکسټ لیول دی هغه زموږ سره لیول 6 دی چې هغې ته مونږ ارګن وایو. اوس به زموږ سره په دې لیول کې زموږ سره چې کوم دی ټیشوز به راوځي کېږي هغه به یو ارګن جوړوي. نو زموږ سره ټیشوز combine together to form an organ. سو زموږ سره به یو ارګن جوړ شي چې دا به زموږ سره ډیفرنٹ ټیشوز چې کوم دي هغه به یو سپیسیفیک اکټیویټي یو کار به کوي. لکه مطلب دا چې ډیفرنٹ ټیشوز به وي، ډیفرنٹ ټیشوز perform specific activity مونږ یو کار ته وایو، پرفارم چې کوم دی دا کولی سپیسیفیک یو خاصي. سپوز زموږ سره یو ارګن دی او هغه زموږ سره د ډیفرنٹ ټیشوز نه جوړ شوی، هغه زموږ سره سټامک دی. سټامک مونږ چې کوم دی هغه معدې ته وایو. دا د یو قسم ټیشوز نه جوړ شوی چې هغې ته مونږ اپیتیلیل ټیشو وایو. اپیتیلیل ټیشو. او بل چې کوم دی زموږ سره مسکولر ټیشوز. دا د دې دو قسمه ټیشوز نه جوړ شوی دی. اوس د دې اپیتیلیل کار څه دی او د دې مسکولر کار څه دی؟ د مسکولر کار دا دی چې زموږ سره کوم فوډ دی هغه زموږ سره ګرینډ کړي. فوډ سبسټانسز چې کوم دي نو دا زموږ سره ګرینډ کوي. نو یعنې دا مسکولر ټیشو کنټریکټ کېږي او بیرته ایکسپینډ کېږي. لکه مطلب را کنټریکټ شي بیا ایکسپینډ شي، نو زموږ سره چې کوم فوډ پارټیکل دي هغه ګرینډ شي، هغه میده شي. سو اټ کنټریکټس and expand کې باندې غټېدا او کنټریکټ کې باندې راوځي کېدا ټو ګرینډ کې باندې میده کول ته فوډ پارټیکل چې کوم خوراک ته هغه زموږ سره په دې باندې خلک چې کوم میده ده هغه په دې کې ګرینډ کېږي. بیا چې کوم دی اپیتیلیل ټیشو دی نو دا زموږ سره یو جوس پیدا کوي، هغې ته وایي ګاسټریک جوس. د ګاسټریک جوس څه شی دی؟ دا زموږ سره پروټینز چې کوم دي فار د ډایجیشن آف پروټین، یعنې زموږ په خوراک کې چې کوم پروټینز دي د هغې د ډایجیشن دپاره زموږ سره دا اپیتیلیل ټیشو چې کوم دی دا ګاسټریک جوس پیدا کوي. نو دا زموږ سره ډیفرنٹ ټیشوز راوځي شو او هغه یو ارګن جوړ کړو. سټوډنټس لیول 7 زموږ سره دی ارګن سیسټم. سو اوس به زموږ سره ډیفرنٹ ارګنز راوځي کېږي. ډیفرنٹ ارګنز دا به زموږ سره کمباین شي، کمباین ټوګیدر ټو فارم. دا به زموږ سره ارګن سیسټم جوړ کړي. سپوز موږ یو اگزامپل اخلو. فار ایگزامپل زموږ سره لکه هارټ دی. هارټ موږ زړه ته وایو. دغه شانتي وینز دي، یعنې زموږ سره چې کوم کچ رګونه دي آرټریز دا هم د رګونو یو قسم دی. انشاءالله دا به زموږ سره په 9 یا په 8 چپټر کې موږ ډسکس کوو. اینډ کیفیلریز دا زموږ سره چې کله راوځي شي دا ټوټل دا زموږ سره ارګنز دي دا راوځي شو، نو دوی یو بلډ سرکولیشن سیسټم جوړ کړو. بلډ سرکولیشن سیسټم یعنې زموږ په بدن کې چې اینه چې کوم ده هغه سیلز ته څنګه رسي، کوم اینه چې استعمال چې هغه بیرته هارټ لنګس ته څنګه راځي، صفا کېږي څنګه او بیا هارټ ته ځي. هارټ یې چې کوم دی نو هغه بیا ټول باډي له ورکوي. نو زموږ سره دې ته وایي بلډ سرکولیټري سیسټم. دغه شانتي زموږ سره وینس سیسټم دی. دغه شانتي زموږ سره ډېر څه سیسټم دي چې هغه زموږ سره ډایجسټیو سیسټم پای کې راځي، ایکسکریټري سیسټم راځي. سو سټوډنټس زموږ سره چې کوم لیول 8 دی هغه زموږ سره دی ارګنیزم. اوس پر ډیفرنٹ ارګن سیسټم راوځي کېږي. سپوز موږ ایکسپلین کوو چې بلډ سرکولیټري سیسټم دی. لکه سپوز په هیومنس کې، سو هیومن اگزامپل چې موږ والو په هیومنس کې ډیفرنٹ سیسټمز، ډیفرنٹ organ system combine together to form an organism.
سپوز زموږ سره ریسپایریټري سیستم دی، دا زموږ سره یو سیستم دی چې په دې کې ډیفرنٹ ارګنز انوالو دي. ډایجسټیو سیستم دی، ډایجسټیو سیستم دی، بلډ سرکولیټري سیستم دی، نرو سیستم دی. سو دا ټول سیستم چې رايوځي شي نو زموږ سره ارګینزم جوړي. نو دا مطلب دا دی چې زموږ سره ارګن سیستم راځي شو ارګینزم یې جوړ کو. نه لیول 8 چې کوم د سټوډنټ زموږ سره پاپولیشن دی دا په دې بوک کې ایکسپلین نه دی، بٹ موږ تاسو ته د دې نه مخکې په دې چې کوم ډایګرام دی پای کې شو شوی دی. سو موږ یو ډیفینیشن لیکلی دی چې پاپولیشن زموږ سره ارګینزمز چې کله رايوځي شي او زموږ سره یو ایریا کې چې کوم دی الته اوسیږي او په هغې کې چې کوم ریسورسز دي د خوراک د څښاک هغه ریسورسز شیر کوي یو ځای، یعنې هغه استعمالوي، نو دې ته موږ پاپولیشن وایو. سو ان ایریا وی آر سیم کاینډ اف ارګینزم لیوینګ ټوګیدر اینډ شیر سیم ریسورسز، هغه ریسورسز چې په هغه ځای کې موجود دي. 9 چې کوم د سټوډنټ زموږ سره کمیونټي ده چې کله ډېر شي پاپولیشن مطلب مختلف پاپولیشن د انیملز پاپولیشن د هیومنز پاپولیشن د برډز پاپولیشن دا یو رايوځي شي او په یو ایریا کې اوسیږي، یعنې ډیفرنٹ کاینډ اف ارګینزمز دي پای کې په یو ځای کې اوسیږي او د هغه ځای کې چې کوم ریسورسز دي هغه په یو ځای باندې استعمالوي، دې ته موږ کمیونټي وایو. In area where different kind of organism living together and share same resources of that area is called community. So students زموږ سره لیول 9 نه پس لیول 10 دی چې هغه زموږ سره بایوسپیر دی. سو د بایوسپیر مطلب دا دی چې بایوز مین لایف، چونکې هغه زموږ سره په انیمل پلانټس او په سمال مایکرو ارګینزم باندې مشتمل دی. او سپیر مین ورلډ یا زموږ سره یو ګول چې کومه دنیا ده د هغې په باره کې د سپیر مین ورلډ، سو دنیا ده. سو چې کله زموږ سره کمیونټیز رايوځي شي، کمیونټیز زموږ سره رايوځي شو، کمیونټیز دا زموږ سره کمباین شو، combines together to form a biosphere. زموږ سره دا چې کوم دی نو یو دنیا جوړوي چې پای کې زموږ سره ډیفرنٹ کاینډ اف انیملز پلانټس، انیملز وي پکې، پلانټس وي پکې، او زموږ سره مایکرو ارګینزم. سو سټوډنټ دا زموږ سره لیولز اف بایولوژیکل ارګنایزیشنز او زموږ سره دا ټاپک ختم شو. ان شاء الله تعالی سبا به بیا نوې کلاس اخلو. سټوډنټ تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. تھینک یو.